الله الرحمن الرحيم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون سورة الانعام کے دو حصے وے اولا حصہ کے رد شرک اعتقادیو مکمل او دویمہ حصہ کے رد شرک فعلیو اثبات توحید کو باغی باندے ادلہ عقلیہ ذکر کول ورسرا اعتراضات مشرکینو قل قالو سرا او داغی جوابنے ورسرا کول سنچ مسئلہ توحید ذکر کولا د پاره د موحدینو بشاراتو او د پاره د منکرینو اغیل زواجر او تخفیفاتو زواجر او تخفیفات صحیح ذکر کرو سائندہ ذکر کئی اس بیا تخفیف ورکی قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ یقینا تاوانیان دیا کسان چاہی تکذیبو کا پا ملاقات اللہ باندے تکذیب پا ملاقات اللہ یعنی قیامت نمانی دا سراز وی چرتا دا چه منگ برازو بیا و منگا اللہ تا پیش کی گوئی حساب کتاب کی سنچ مخ کی ہوئے چه دنیا دا جوان دے ومن حیات الدنیا الا وما هي الا حیاتنا الدنیا ندلتا ہم انکار کئی دا قیامتنا حتی اذا جاتم ساعت بغدتاً تردی پورے چکلا راشی دیتا قیامت ناساپا قالو یا حسرتنا علا ما فرطنا فیہا وائی بدئی ہائے افسوس دے منگ لرا پاگا چھ منگا پریخد الدنیا کے فرطنا کمی امکا ذان لمسا عمال ندکڑی دوی قیامت دپارا یا زیادے ہم کڑے دے دفعائی پا دین باندے وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم او دیبا بار کی خپلو بوجون لرب شاگانو علا ساء ما یذرون خبردار بد دیا چھ دیبا رئی غیلرا استزید من الدنیا او ترغیب الالآخرت وما الحیات الدنیا الا لعب ولہون ندے جوند دنیا مگر لوبی و بس وللدار الآخرت خیر للذین یتقون او خامخا کورد آخرت غرد دپارا دحق کسانو چغیزان ساتی دمناہیو دا اللہ نا دنیا جوان اغالو بیا و بسی دی چہال بندہ سوچ گئی چی پرون معشومو ما اننداز دوانی مو سبابا بودائی ما چی بزان پوئی گی نو بیا جوان تیر شوئی آخرت جوان اغا بہترین جوان دے وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ او خامغا کورد آخرت غرد دا پردا کسانو چغی زان ساتی دا مناہیو دا اللہ نا افلا تعقلون نو آیا تاسو کی عقل نشتا
حمزه د توبیخ په فی داخله کی و بی عقل و عقل هم در کی نشته چې خپل فائدې سے سوچ وکړي. قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون. اوس بیا تسلی نبی علیہ السلام تا او د اعتراض د مشرکینو او د هغې جواب په یقولون سره. قد نعلم تاگی سره منگا خپویو چه غمجن کئی تالا کسان یقولون چغی وائی بدر دے. یقولون ذکر که مقوله ذکر نکړه چې دی سوئی اشاره دیتا چې د مشرکینو په خلی سرازی د مخالف په خلی سرازی نو هغه بدرته وئی آبا تابانده فتوی لگئی الزامون بلگئی کنزل بکئی خوارج معتزله بوئی چه سی پخلی راجی غبوئی. قد نعلم انه لحظنک الذی یقولون تاکیق سرا منگا خپویو چه غمجن کئی تالا کسان چه وائی بدر دے فإنهم لا یکذبونک نو دین دروجن کئی تالا ولیکن الظالمین بی آیات اللہ یجہدون لیکن ظالمان پا آیاتون دا اللہ باندے انکار کئی دا تات دروجن نوئی دی دا خدای دا کتاب دشمنان دی ستابا نور نومی ستابا نور خپلوانومی تا تا بدئی دا نو اغیتا بنوئی تا تا بوئی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے بدر دوی داغا عزیزانو آئیتے نوے اصل که دا خدای دا کتاب دشمنان دی دا خدای کتاب موائے سنگشتے و چه دا خدای کتاب موائے دا طول بستا دشمنانی. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ تحقیق سرا اس تسلی نبی علیہ السلام تا تحقیق سرا نسبت درو تکذیب شویو دا انبیاء علیہ السلام مخکستانا فصبروا علا ما کذبو نوائی صبر کرو پاگا سا چاہیت دا نسبت درو شویو وَأُوذُو حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا او تکلیف ورکشویو دیتا تراغی پوری چراغ غیتا زمنگا امداد وَلَا مُبَدِّلَا لِكَلِمَاتِ اللَّهِ اور نشتہ دے بدلوں کے حکمون دا اللہ لا دا اللہ حکم آسوک بدلو لنشی. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَئِ الْمُرْسَلِينَ تحقیق سرا راغل تاتا دا خبر دا انبیاء علیہ السلام نا اگرا انبیاء علیہ السلام آئیتا سورت تکلیفونا و مصیبتونا رسیدلیو اس بیا تسلی. وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ او گر بد لگی بتا باندے اعراض دائی مخڑول دائی نو تا سکو لیشی مطلب دا دے دایاتو که دائی باندے ستالا اعتراضونا ستالا تانا اعراض کول تانا مخڑول دادر باندے بد لگی نو تا سکو لیشی ستا اس واسن رسی پریده چه دائی سکای نو کئی دی که تا اسمان تا خیجی او که تا زمکی تا کزیگی نو دائی بیا او دائی دا معجزه راڑی بیا هم دائی نمانی دا زد نیولی دی یو آگئی چه زد نی نیولی و اعتراض کئی آدھا ناپویا نا کئی. یو آگئی چه زد نیولی اگر لکه دا اسمان توخیز یا معجزه راڑی بیا هم نمانی که زمکی تکا تا کود شی معجزه راڑی بیا هم نمانی نو سلا پیزان کرے پریگی دا روکی کا. وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ که بد لگی بتا باندے مخڑول دائی فَإِنِ اسْتَطْوَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ نو کتا توان لری چه اولٹے سرنگ پس مکا کے او سلمن فی السماع یا پوڑا اسمان تا فتات یوم بی آتن اورار دیتا معجزہ نو بیایم دین منی لما آمنو لما صدقو دین استا تصدیق کئی نی ایمان راری
کته زمکه کې وننوځې سورې وګورې او کته نه معجزه راړې کته اسمان ته پوړای ودرې وخیږي د الته نه معجزه راړې بیا هم دی نه مني نو سره په ځان کړي ولو شاء الله لجعلهم على الهدى که خوخه دا الله په زور باندې ایمان ګرځولې وي او دیله په هدایت خو الله په زور بچا ایمان راړي فلا تکونن من الجاهلین نو مکیگا تو نا پویو نا څه مطلب دا د ناپوهه کار دی چې زدي په سنخته یو چې نن دې سم شي یاره دې پوه کوم یاره دې څه پوه کې وسنا چې زدي او انادي دې هغه نه پويږي هغه زده او اناد نیولې کته د اسمان نه معجزه راړي ګنځمکه ابا دغه غول خوري او ستا خلاف وایو نو سره په ځان کړي انما يستجيب الذين يسمعون بشکا منی حکم دا اللہ آگسان چه یوری قرآن والموتا یبثهم اللہ او مڑی شری پور دوکی دی در اللہ دا مڑو نمراد حقیقی مڑی قیامت کی بے اللہ را پاسی او دل دے دا مڑو ذکر زکاو گا دائی میسالم دا مڑو دے سنچ مڑی تا نشرا پاسولے دا سے دتا ہدایت نشور کولے یا دا مڑو نا مرادی مشرکین یبسوهم اللہ مراد قرآن تنمانا دا والموتا یبسوهم اللہ او مڑی شدی پور دوکی دی لرا اللہ قرآن تا سمطب آچے مشرک دے یو ذر باغراشی قرآن با امنی کی بنی قرآن تا خدا زدی و انادی چی دے نمنیم ثم الیہ یرجعون بیا بدی اللہ تا واپس کرشی وقالو لولا انزل علی آیت من ربی وائدی ولین نازلی بدباندے یو معجزہ طرف رب زنا قل ان اللہ قادر وایا یقینا اللہ قدرت والا دے اللہ ينزل آیتان پدی خبر باندې شراولی کی معجزہ ولیکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر دین نپوئیگی وما من دابت فی الارض او نشت دے او زندہ سرپزمگا کی ولا طائر یطیر بجناح او نیو مارغ چهلو زی پوازارو باندې الا اممون امثالکم مگر دا ټولګي ستاسو غونته کې یعنی سمجھو داوم الله قومونه پیدا کړی دي مختلف قسمه د کارغانو ځان لا قوم دي د کونترو ځان لا قوم دي د نورو ځان لا دي ما فرطنا فی الكتاب من شیء نه له پر خدای منګه په کتاب کې هیڅ دلیل شی مراد دلیل ثم الى ربهم يحشرون او بیا برد زید پورتا گریشی دائی مخلوقات انسانان یحشرون نو باز خلق ویو چه مخی دا مارغانو سے دابتی نوی نو دا طول با قیامت کے را پاسو رشی حساب کتاب بہت سر کی گی دلیل گرزائی اگا حدیث چه بیخکرو بدخکرورو نا بدلوالی خو دا خبر توجیه صحیح ندا ذکا اللہ ویو وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا سورہ بنی اسرائیل پہلا سمایات کے نیو منگ سزا ورکونگی تراغی پوری چراولی منگا پیغمبر نو اللہ غوانو تا پیغمبر نے را لے گلے مارغانو تے ندے را لے گلے نو بیا غی سنگا را پاسی حساب کتاب اور سرا کئی اصل کی او شرون مراتنا زویل قول انسانان دی پیریان دی نمانا دا ثم الى ربهم يحشرون او حدیث کی شرادی بیخکر و بدخکرورنا بدلوالی دا آغیر توجیه شیخ القرآن نور اللہ مرقدو بکولا چه مظلومان بعد ظالمانونا بدلوالی کرورنا مرادی ظالمان ثم الى ربهم يحشرون بیا بارد ریتا پورتا کلیشی والذین کذبوا بآیاتنا
هغه کسان چې تکذیب وکړ زموږ د آیاتونو صمون بکمون فی الظلمات کاڼه دي ګونګیان دي او تیارو کې پراته دي من یشاء الله یضلله هغه څوک چې خوښه شي د الله یضلله ګمراه کې به پرېږدي ده لره الله نه ګمراه کوي دی په خپله ګمراه شوی خو الله پې مهر د ګمراهۍ وایي نو به دغسې ګمراه کي ومن یشاء یجعلو علی صراط مستقیم هغه څوک چې خوښه شي د الله وګرځئ د لره په لاره نیغه باندې قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب الله وای پیغمبره بیا دلیل عقلی خبر کم تاسو کراغه تاسو د الله عذاب او اتکم ساعتو یا راغه تاسو قیامت اغیر الله تدونا عبد الله نه بل سو ګرا مدد کوي دلیل عقلی الزامی مسکت للخصم ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتینی بل ایاو تدونا نفذ شرف الدعا بلکہ دا اللہ و تاسو را مدد کوئی فیکشف ما تدون ایلیہ نلر بکی آغا چه تاسو را بدلی یغیتا انشاء کپو حشید اللہ و تنسونا ما تشرکون او پری بدئی تاسو آغا چه تاسوی صدار کول دا اللہ سرا